میډیا خواږو درنو مینوالو امید دی تاسو ټول به روغ جوړ وئ ژوند په مزو کې به وئ مینوالو په سوشل میډیا باندې تازه خبر رامخته شوی دی ډېر زیات د غم خبر دی د پښتو مشهوره ګلوکاره نیلم ګل باندې قاتلانه حمله وشوه چې په هغه قاتلانه حمله کې نیلم ګل په هسپتال کې په ICU وارډ کې ډېره زیاته په سخت حالت کې پته ده په دې وخت کې مرګ او ژوند سره لوبې کوي خو دوستانو نیلم ګل قاتلان څوک دي نیلم ګل باندې قاتلانه حمله چا وکړه په څه وجه یې پرې وکړه اخر د نیلم ګل د قتل وجه څه وه ټول معلومات پر سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ د ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلومات نه ځان خبر کوي دغه رنګ نور معلوماتي ویډیوګانې لپاره زموږ د ټول میډیا چینل سبسکرایب کړئ د نشان اوس خامخا وخی زموږ خر یواني معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي مینوالو تازه خبر رامخته شوی دی ډېر زیات د غم خبر دی د پښتو مشهوره ګلوکاره یعنې سندرغاړه یا د پښتو مشهوره ډرامو اداکاره نیلم ګل باندې قاتلانه حمله وشوه نیلم ګل تاسو ته یادګرینه وکړم چې دا مخکې د مراد ښځه وه چې بیا د دوی ترمنځ داسې جګړه وشوه خو هغه جګړه کې مراد نیلم ګل له طلاق ورکړو او مراد فاطمه ګل سره واده وکړو او بیا د هغې نه بعد مراد چې کله فاطمه ګل سره واده وکړو نیلم ګل ته یې ډېرې زیاتې ډزې راغلې وې نیلم ګل په هغې کې جیل ته تللی وه نیلم ګل بیا وایي فایرینګ کړی و خو دوستانو چې کله بیا اوس په سوشل میډیا باندې خبر خور شو نو نیلم ګل فاطمه ګل او د مراد رنګونه زیل دي چې نیلم ګل باندې قاتلانه حمله چا وکړه په څه وجه یې پرې وکړه خو دوستانو که په نیلم ګل باندې قاتلانه حمله هل چا کړې وي خو اوس په نیلم ګل خپل قاتلان مراد او فاطمه ګل ښایي وایي با چې په ما باندې مراد او فاطمه ګل حمله وکړه او په هغه حمله کې زه ډېره زیاته په هسپتال کې زخمي پرته یم دوستانو نیلم ګل چې کله په اوش کې راشي ټول معلومات په موږ ټولو ته راښکاره کوي چې کله نیلم ګل څوک پورې په اوش کې نه راغلی دا ځینې خلک پراپیګنډې چلوي چې دا مراد وجه ده د فاطمه ګل وجه ده چا اوسه پورې نه ده وجه دی چې کله نیلم ګل په اوش کې راغی نیلم ګل په خپله خوله باندې پوره بیان وکړو نو بیا به هله مونږ یقین کوو الله دې نیلم ګل له نوې زندګي ورکړي دغه رنګې نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ د ټول میډیا چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشان اوس خامخا ووهئ زموږ هر یوانۍ معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره میلاویږي والسلام